وأوحينا إلى موسى أن أرزعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون صدق الله مولانا العظيم. دا د فرعون او د موسی علی نبینا علیه الصلاة والسلام هغه واقعا الله ذکر کوي چې فرعون ته کاهنانو دا خبره کړې وه یا خوب یې لیدلی و چې دا په بني اسرائیلو کې به یو وړوکی پیدا کېږي او د هغې په لاس باندې به د فرعون حکومت هم ختمیږي او دا فرعون به د هغه په لاس باندې سره د خپلو ملګرو نه هلاکېږي. نو فرعون دا فیصله وکړه چې بني اسرائیلو کې څومره هلکان ماشومان کېږي دا وژنه. نو بیا چې ډېره زمانه دا وکړه نو بیا ورته مشیران وویلې چې ته دغسې هر کال ماشومان کېږي او هغه ته وژنې نو آینده به بیا دا کارونه په شا باندې کې دا خدمتونه په شا باندې کې دا خو به د بني اسرائیلو نسل به ورک شي. نو بیا به یو کال واړه وژل او یو کال به یې پرېښودل. نو چې په کم کال باندې پرېښودل په کال هارون علیه السلام وشو او چې په کم کال باندې حلالول په کال باندې موسی علیه السلام وشو. د موسی علیه السلام د مور نه دا ولادت داسې یو خفیه انداز باندې هغه وشو چې فرعون او د فرعون ذباحین په هغې باندې خبر نشو. نو الله رب العزت د موسی علیه السلام د حفاظت لپاره د هغه مور ته وحی وکړه یعنې الهام یې ورته وکړه. واوحینا الی موسی منګه الهام وکړو وحی مو کړه مور د موسی ته او هغه وحی دا وه چې ان ارضعیه دې بچي له دې تی ورکوه د ده دیکبال کوه. فاذا خفت علیه کله چې ته ویریږې په ده باندې د فرعون نه او د هغه ذباحینو نه چېرته تا ته یره محسوسه شي نو فالقیه فی الیم پس واچوه ده لره په ډونګي او جور سمندر کې او ولا تخافي یریږه مه د ده د هلاکت نه چې دا سمندر به دی هلاک کې دې نه مه یریږه او ولا تحزني مه غمجنه کېږه په فراق او په جداوالي د بچي باندې. انا رادوه الیکې یقینا منګه واپس کوونکي استاد بچي لره تا ته وجاعلوه من المرسلین او ګرځونکي موږ ده لره د پیغمبرانو نه آینده به دې نه موږ پیغمبر سازو. دا ترجمه وه. نو وحی اصل کې دا انبیاء علیهم السلام ته کېږي
خو دلته د وحي نه هغسې وحي ده څنګه چې قرآن کې الله وایي چې الله تعالی مچۍ ته وحي وکړه. سورې نادای کې چې کوم دی سورې نحل کې وګوره هلته نو دلته د وحي نه معنا الهام دی چې زړه کې یو خبره ورته واچي یا د فرشتي په ذریعه باندې الله تعالی د یو غیر پیغمبر سره خبرې کوي داسې د ګڼو صحابه کرامو سره فرشتو خبرې کړي دي. نو د موسی علیه السلام مور ته الله دا خبره وکړه چې د دې بچي له دې تی ورکوه. نو تقریبا 3 میاشتې هغې دې بچي له تی ورکو. خو داسې یو صندوق یې ساز کړی و د لرګي نه او په هغې باندې دا رنځړه ورته وی او که تارکول ورته وی دی پې مګړي او دا به دی به داسې د نیل په غاړه کور و نو تی به یې وله ورکړم چې موړ به یې که او پاک به یې که نو پای کې به یې واچو هغه صندوق به یې په دې نیل کې په بحر نیل ورته وایي غټ دریاب دی د مصر هغې ته او یو غټ پړی به یې پکې اچولی او پړی به یې دلته په موږي پورې تړلی نو دا به په دې سمندر کې هغه دغه د کشتۍ په شکل باندې و. یو ځل داسې دې باندې هیبت راغی چې ذباحین راغله دې په منډه ماشوم په دای کې واچو صندوق کې او صندوق یې په سیند کې پرېښوده او د پړي تړل تی ایر بس هغه اوبه واخیستې وه. نو په دې د دې نیل نه بیا ولي ستنې شوي دي. نو یو والد د هغې نه ستنه شوې ده نو د فرعون په کور کې تللی ده. نو د الله شان ته وګوره دا صندوق په هغه واله کې لاړ کوم چې د فرعون په کور کې تللی هلته د فرعون د کور زنانه دي او خلک دی بس هغه صندوق یې راونیو چې صندوق یې بیرته که هغې کې یو ښایسته وړوکی پروت دی او موسی علیه السلام باندې الله داسې مینه اچولې وه چې چا به مولید نو بس هغه به ورسره مینه راغله. وړوکی ماشوم دی او د تندي کې دا نوري نبوت چې کوم دی دا پړه کېږي ډولې یې لږ کړې. نو په دې طریقه باندې هغه د فرعون کور ته ورسېده. نو په اذا خفت علیه کله چې ته په دې بچي باندې د ذباحینو نه او د فرعونیانو نه یریږي نو فالقیه فی الیم واچوه دې لره په دې سمندر کې او ولا تخافي د دې نه مه یریږه چې دی به هلاک شي او ولا تحزني او مه غمجنه کېږه د دې په فراق باندې دا زه تا نه جدا کوم د لږ ساعت دپاره بیا به همیشه دا ستا غېږې له زه راولمه او ستا سره به ته به پې خوشحالې. انا رادوه الیکې یقینا منګه واپس کوونکي وو دې بچي لره تا ته وجاعلوه من المرسلین او دا د یو ډېر لوی منصب دپاره موږ تیارو چې آینده به د نه ډېر لوی پیغمبر سازیږي. موسی علیه السلام په اولو العظمو پیغمبرانو کې دی 15 پیغمبران دي د ټولو سر یو پکې موسی هم دی نوح علیه السلام دی ابراهیم علیه السلام دی عیسی علیه السلام دی حضرت محمد مصطفی دی او موسی دا 15 کسان دي دا اولو العظم پیغمبران دي. نو دې نه موږ آینده یو اولو العظم پیغمبر سازو ته دا وار مه خطا کوه. بس صندوق لاړه او په هغه واله کې راستون شو کوم چې د فرعون کور کې تلې وه. فالتقطه آل فرعون پس راپورته که دی لره او راونیو دی لره کورنۍ د فرعون چې کوم اعوان خادمان او هلته کومه زنانه وې هغې ونیو. نو چې وینیو کلاوې که چې ښایسته ماشوم پروت دی نو الله رب العزت فرمایي لیکون لهم عدوا وحزنا دې دپاره چې شي دا موسی د دې فرعونیانو دپاره دشمن
وحزن او سبب د غم نو دوی خو د دې لپاره نو راپورته کړی چې دا د دې لپاره دشمن ساشي او دوی د دې لپاره سبب د غم ساشي دې ته لام العاقبت وایي لام العاقبت یعنی انجام کار دا وشو د دغه نیولو انجام دا و چې دا به عین د دوی لپاره دشمن سازیږي او سبب د غم به سازیږي یو سړی داسې وایي که نه للمنایا تربي كل مرضعة ودورنا لخراب الدهر نبنيها وی للمنایا د مرګونو دپاره هر مور تربیت کوي د خپل ماشوم د مرګ دپاره یعنی معنا دا ده چې انجام به مرګي آخر به دې مري او ودورنا زمونږ کورونه چې دي لخراب الدهر د زمانه د خرابولو لپاره نبنیها سازو منګه سازو زمانه خرابوي نو دې ته لام العاقبت وي یعنی انجام دا بشي چې دا هلک به دوی په کور کې لوی شي خو چې دا کله مراد ته ورسېږي دا به د دې فرعون دشمن او د هغه دپاره سبب د غم به وګرځي ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين او یقینا فرعون او داغه خاص وزیر حامان داغه خاص وزیر دی او په ظلمونو کې ورسره دی شریک دی وجنودهما او پوجونه د دې دواړو کانو خاطئین او دوی خطاکار خاطئین دا جمع د خاطئ ده خاطئ صيغه د اسم فاعل ده او دا د مجردو نه دی خاطئ چې کله اسم فاعل شي او د مجردو نه شي نو معنا یې دا ده چې دا خاطئ هغه سړي ته وایي چې قصدن ګناه کوي قصدن معصیت کوي دې ته خاطئ وایي او چې کله دینه باب افعال ساز کی او اخطأ يخطئ اخطاء فهو مخطئ نو چې مخطئ شي صيغه د اسم فاعل د باب افعال نه نو بیا د دې معنا دا ده چې مخطئ هغه سړي ته وایي چې هغه قصد ګناه نه کړي ګناه ته صادر شي خلاف ورزي د امر ته وشي او قصد نه کړي دې ته مخطئ وایي نو د مخطئ او د خاطئ په منځ کې دا فرق دی ګوره یاد ساتئ او دا فرعون او حامان او داغي پوجونه دي خطاکارو قصدنی ګناه کوله موسی علیه السلام چې کومې معجزې پیش کړې وې د دوی یقین ته پرېوتی وې چې دا معجزې اوس وړوکی د فرعون په کور کې غټېږي فرعون هم ورسره مینه کوي په غېږ کې ګرځوي یو ځلې موسی علیه السلام دې ګیرې ته لاس کړي او دا ګیرې ته راښ کړه داسې خو دا بله خبره ده چې د فرعون هم ګیره وه د خدای دعوه یې کړې وه دا ګیره خرول خو د انګریزانو ملعونانو د وجې نه دا بې غیرته قوم نه دی انګریز دا ډېر بې غیرته قوم دی دوی په خپله اسمبلۍ کې دا فیصله کړې چې سړی ودولی شي د دې نه غټه بې غیرتي نور رسوي دا د هغوی په اسمبلۍ کې بل پاس شوی دی دا بې غیرته دا ګیرې خرول دوی دې خلکو ته ښووي دا دلته چې کوم بې غیرته مسلمانان ګیرې خرئ دا د انګریزانو هغه اثر په شوی دی ستا او د ښځې څه فرق شي چې ستا هم ګیره نشته او د ښځې دې هم ګیره نشته دا د نبي علیه السلام زمانه کې چېرته د عجمونو یو دوه کسان تلي وو هغوی ګیرې خریالې وې او نبي علیه السلام یې ډېر دا وکړو چې دا څونه بدنما ښکاره کېږي دا مرداران نو هغه فرعون چې اوه دا چېرته هغه هلک نه او دا د بني اسرائیلو چېرته بچی نه او دا هغه ورانکاری هلک نه نو اسی بي بي ورته ویل چې خدای غر کړی دا ماشوم دی
څه لیونی ته لیونی دا په دې پوهېږي چې دا زما دشمن دی ستا ګیره دې وجې نه راونیوله ورګه زه پرې باندې تجربه کو نو لاړو په طباخ کې په یو پلیټ کې یو طرف ته سکروټه کېښوده بل طرف ته ملغلره کېښوده چې که دې دا ملغلره راواخېسته او سکروټه یې پرېښودله نو دا بیا هوښیارین به چې ته څه کیه کوه هغه هماغه راګېستله خو جبریل علیه السلام یې دا لاس په سکروټه کېښوده نو دا وړوکی چې دا څه شی راوچته یو لاس یې وسوځي زر یې خولې له وړي نو هغه یې زر خولې له ویوړه نو دا ژبه یې دغه شوه د موسی علیه السلام په ژبه کې اللکنت د دې نه ساز شوی چې الله ته سوال کوي چې واحلل عقدة من لساني هغه دغه وه نو بیبي ورته وایي آسیه وقالت امرأة فرعون ویلی بیبي د فرعون قرة عین لی ولک یخوالی د سترګو زما او ستا دی دا ماشوم خو زما او ستا د سترګو یخوالی دی دا زما او ستا لپاره سبب د خوشحالۍ دی وی فرعون ورته ویل چې لکې لالي ستا عیبه زما نه دی بس یقینا د هغې دپاره و هغې په آخر کې ایمان راوړه او د فرعون د لاس نه شهیده شوه او جنت ته ورسېده او د ده دپاره خو نه و که نه په ده باندې وعلا ټکی دی نو دی فرعون د موسی علیه السلام د لاسه الله په بحر قلزم کې د خپلو پوجونو سره لاو کو لا تقتلوه اسیه بیبي ورته وایي دا حامان نیمره ورسېدل چې هغه دا وړوکی بس وجل غواړي لا تقتلوه دا جیمه وجنئ عسا ان ینفعنا قریبه ده چې دی فایده راکړي موږ له دی به لوی شي زما او ستا خدمت به کوي او نتخذه ولدا یا اونیسو به موږ ده لره په بچي باندې ځکه چې دغه د دې اصلي بیبي بچي نه و نو دا به موږ په بچیوالي باندې اونیسو د دې وجې نه دا د فرعون په کور کې اوسېده د 13 کالو پورې او دته به ابن فرعون وی د فرعون زوی دی ویل دا زویوالي نیولی و وهم لا یشعرون او دا فرعونیان نه خبر نه و چې دا به آینده د دې دپاره سردردۍ احساس شي او د دې د سبب د هلاکت په احساس شي اوس کله چې دا مور دا صندوق په دې سمندر کې لاوکه او دا تی ایر شو چې وی تړي او وی وړوبو او بیا دا جواب راغی چې د فرعون کور ته لاړو هغې ونیو نو بس د موسی علیه السلام مور داسې شوه واصبح فؤاد ام موسی فارغا وګرځېده زړه د مور د موسی خالي د صبر نه د هرې خبرې نه خالي شه سوا د فکر او د سوچ د بچي نه او دې حد ته ورسېده ان کادت لتبدي به قریبه ده چې ظاهر کي دې لره او داسې چغه کي چې وا ابناهو وا ابناهو ای بچوړیا ای بچوړیا دا دې حد ته غریبه ورسېده الله فرمایي لولا ان ربطنا على قلبها که موږ کلکوالی نه وی راوستی په زړه د مور د موسی باندې موږ وله دا زړه کلک که موږ وله زړه د صبر نه ډک که موږ وله اطمینان ورکه لتکون من المؤمنین دې لپاره چې شي دا ده یقین کوونکو نه په وعدو د الله باندې چې الله ورسره کومه وعده کړې ده دا په هغې باندې یقین وکړي اوس اړې وار نه کوي چې کله دې اوبه واخېسته نو د حضرت موسی خور د هغې نوم مریم دی هغې ته وایي چې داسې ځه ولاړه شه او اندازه یې هله خو چې ګورې څوک در باندې پوه نه شي د لرې ځای نه دا صحیح کوه نو هغه چې ګوري هغه د فرعون کور ته لاړه نو دا خو ماشومه ده
دا د فرعون کور ته ولاړه. فرعون کور ته نور ماشومان هم راته ځکه خوشحالي د وړوکې یې نیولی دی، نو دا ولاړه دا پکې ولاړه ده. نو په دې کې بیا راتلونکي سبق کې به سباله انشاءالله دا وایو چې بیا هغوی الله تعالی په موسی باندې تمام مرضعې باندې کړي چې کومه زنانه به ول راوسته د پویو هغې به د موسی به د هغې تینا اخیسته او جړل به او دا ایوان یې داسې سرکاري ایوان یې په شور رااخیسته او فرعون غریب منډې را منډې وایي او اسیه بیبي منډې را منډې وایي چې دا اوس دې لپاره کوم ځای دی کړو او دا غلې ولاړه ده. نو دوی ویلې چې ما ته یوه ښځه معلومه ده او زه به یې له راولم. نو حامان ورته ویل چې دا به یې موري که نه؟ ویل نه نه، ویل هغه داسې یو ښځه ده او د هغې دا سینه داسې خوشبویي چې چېرته وړوکې د زنانه تینالي د هغې هغه الي. نو بس هغه لاړه او مور یې راوسته ابه سبا راشي انشاءالله او په هغې کې چې څنګه چې هغې کې واچو بس خولې په تیکې خوره خپله مور یې وکړه. او بیا اسیې بیبي ورته وویل چې ته به ما سره په دې ایوان کې اوسېږې؟ ویل نه زما بچي دي، کور مې خوشې دی، که ته غواړې نو به زه به ځان سره ویسم او تعالی به هره ورځ راولمه. موسی علیه السلام مور د ډېر لوی سازو سامانونو او د انعاماتو سره او د تحفو سره د فرعون د ایوان نه خپل بچی په غېږ کې نیولی راوسته. بیا به یې موړ که پاک را پاک به یې که او بیا به یې فرعون کره ویوړه. اسیې بیبي وه سره به بیا چې به کله دغه شوه بیا یې راوړه خپل کور ته. په دې طریقه باندې الله هغې سره وعده کړې وه او وعده الله تعالی ادا کړه. وقالت لاخته ویلې مور د موسی خور د لاخته خور د موسی ته سی ورته ویلې قصیه مانا ورپسې شه. دا قصیه معنا دا ده چې ته اتبعي اثره په ده پسې شه ګورې په بصورت به پس لیده بعدې خور د موسی لره عن جنوب د لرې ځای نه وهم لا يشعرون او دوی پې نه پوهېدل چې دا ګندې د دې رور دی. د لرې ځای نه به یې داسې په نظر کې ساته. انشاءالله العزیز سواله به بیا مخکې واقعات به وایو. وحرمنا علیه المراضع موږ په ده باندې هغه میاندې پی ورکوونکي بندې کړې. نو بس بیا هغوی مجبوراً ښځې کتې د موسی علیه السلام مور پکې راغله. نو دا یو په دې کې دې آیاتونو کې چې موږ او تاسو نن دا واورېدل بیانو تدبیر الله تعالی لاولیاء و صالحي عباده. دې ته سوچ وکئ چې فرعون دا ماشومان تقریبا 90,000 ماشومان د موسی علیه السلام په قتلو کې حلال شوي دي. 90,000 او دا چې کوم هغه راغی نو هغه الله تعالی الله تدبیر ته وګوره د فرعون په کور کې پالي، په فرعون یې پالي، د فرعون په غېږ کې پالي. دې د الله تدبیر ته وګورئ. بیانو تدبیر الله تعالی لاولیاء و صالحي عبادهم د خپلو دوستانو او د نیکانو بندګانو لپاره څنګه تدبیرونه کوي. وتجلى ذلك في الوحي الى موسى بارزاعه والقائه في البحر. او په وحی د کولو د الله مور د موسی ته چې دې له تی ورکوه او دی بیا په سمندر کې واچوه او بیا فرعون او فرعونیانو روچت که لیربي فی بیت الملک عزیزا مکرما. دې لپاره چې د هغه تربیت کیږي په کور د بادشاه کې ډېر معزز او مکرم حیثیت سره. دا دویم بیانو سوء الخطیئه
څوک چې قصدن ګناهونه کوي د هغې انجام ډېر خطرناک او داسې خطرناکي چې هغه د بم د دماکې په شان دي. او وتجلى ذلك فيما حل بفرعون وهامان وجنودهما. او د هغې پته دا ولګېده چې دغه هامان او دغه فرعون او دغه پوځونه په بحر قلزم کې د موسی علیه السلام د لاس نه خدای پاک لاهو کړ. او دریم فضیلت الرجاء تجلبو فی قول آسیه وی غوروالی د امید چې یو بهترین امید سړی ساتي لکه حضرت آسیه وایي قرة عین لی ولک، آینده به را زما او ستا لپاره سبب د خوشحالي شي. فقال فرعون اما لی فلا، زما دپاره نه دی. فکان موسی قرة عین آسیه اولم یکن لفرعون. او څلورم دا بیان عاطفة الامویه، مور څومره مهربانۍ حيث اصبح فؤاد ام موسی فارغا الا من موسی. د موسی علیه السلام د مور د اړه خالی شي د هر څه نه سوا د نه چې موسی یې پکې دقسې پروت. او نمبر 5 ما بیانو عنایت الله باولیائه، الله د خپلو دوستانو څونه لحاظ کوي. حيث ربطا على قلب ام موسی، کلکوالی را وسپړ د موسی فصبرت، نو هغې زړه صبر شو. ولم تبده لهم، او د دې اظهار یې ونه کړه چې اظهار یې کړی هغې به حلال کړی دی. وتقول هو ولدي، چې داسې ویلی چې دا خو زما زوی دی. او د دې لپاره چې د الله کومه وعده د هغه سر ته ورسېږي. دا د دې آیاتونو تشریح او ترجمه وه. دعا وکړئ چې الله موږ او تاسو په قرآن عظیم الشان کتاب پوهه کړي او د سره سره موږ له په دې باندې کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي. قرآني نظام د شریعت نظام الله په تمام جهان کې خاص کر پاکستان کې راولي. دې له څوک کار کوي کامیابي کړي، څوک کوئی مخالفت کوي هدایت ورته وکړي، که بدقسمت یې تباه کړي. الله زموږ ټول نه راضي شي، خاتمه زموږ ټول کړي.